الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو در رسول الله درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. د مغربي فکر فلسفي دا غالبا 22 نمبر درس دی. موږ ویلو چې په مغربي قوم باندې درې ادوار تیر شوي دي. عهد قدیم دی، نشاط ثانیه دی او عهد جدید دی. جدید الحاد په دې عهد جدید کې پیدا شوی دی. چیرته په عهد جدید کې دوی کې د هیومنزم فلسفه پیدا شوله. د هیومنزم بنیادونه دي. هیومنزم ته انسان پرستی وایي. د هیومنزم اول شاخ موږ یو سیکولرزم موږ وضاحت پې کړی و. بیا په هغې سره اعتراضات راغلي وو، د هغې جوابات هم کړی وو. دویم بیا موږ لیبرلزم باندې وضاحت کړی وو او دریم په پروني درس کې موږ تاسو ته کیپیټلیزم بیان کړی وو، کوم ته چې سودي نظام وایي او سرمایه‌دارانه نظام وایي. شابسي دا د یورپو د ډلې چې کوم ما تاسو ته ویلي چې یورپي قوم دوه ډلې دي. سیاسي نظام یې سیکولرزم دی، معاشي نظام یې کیپیټلیزم دی. دا به نه اورم، دا غټې غټې خبرې دي. دویمه ډله چې دا د اشتراکیت قایل دي. څه دي؟ اشتراکیت. دا هم یورپیان دي، دا مغربي قام دی، خو دا د دغه قایل دي. دوی لکه تاسو ته مثال درکړم، په تاسو کې څوک پی ټي آی خوښوي او څوک مسلم لیگ خوښوي، بس دغه حساب دی. دا په یورپي قوم کې دغه حساب دی. هر سړی خپله پارټي لري. نو دویمه ډله د اشتراکي نظام قایله ده او اشتراکي نظام بانی چې اصل بانی خو افلاطون دی، خو په جدید دغه کې فلکیاتو کې او په دې ساینسدانانو کې فلاسفو کې کارلر مارکس دا ده. په دوستانو دله دا ترتیب ورکړی دی، د باندې وضاحت را روان دی. کارلر مارکس ته په 1818 کې پیدا شوی دی او 1883 کې دا وفات دی. دا خپله ملحد و، دا دهري و. د مذهب په لحاظ سره دا دهري و. نو د چې کومه فلسفه راایستي خامخا به د مذهب خلافي. نو کله چې لینن په روس باندې راغی ټول مذهبونه یې ختم کړه، ګرجې هم ختمه کړه او مسجد هم ختم کو، قرآن باندې پابندي ولګوله، په بایبل هم پابندي ولګوله او خاندان هم ختم کو. بغیر د نکاح به ژوند تېرې، بس بچي راوړه، ښځه خاوند بچي دا ختم. اوس د دې صدر بورس یلسن دا په 2000 کې د ویلي وي کاش چې موږ د اشتراکي نظام تجربه په څه کې کړې وي، د افریقا په ځنګلونو کړې وي چې موږ په خپل ځان نه وی تباه کړی. اوس روس واپس چرچ ته منتقل شو. څه وکړو؟ واپس مذهب ته لاړو. دا یو عالمي موضوع ده. دلته چې کله ته د مذهب دفاع کوې نو په دې مذهب کې تا سره عیسایي هم ولاړ دی. موږ چې ملحد ته جواب ورکوو چې ګوره دا جو بایډن چې مخکې د دې ډونلډ ټرمپ او دا څونه صدران راځي، دوی په بایبل لاس دي، دوی په الله باندې ایمان لري. څه لري؟ ته خو د سره الله هم نه منې. ته وایې چېرې یورپ داسې دی، امریکا داسې دی، خو هغه بیا هم څه مني؟ تخلیق د کائنات دپاره یو خالق مني، ته خو د سره سم نه منې. هغه بیا هم ما سره په یو سب کې ولاړ دی، په یو ځای کې ما سره ولاړ دی. نو موږ تاسو ته په کیپیټلیزم پرون خبره وکړه، نن به په سوشلیزم او کمونیزم خبره کوو. نو د اشتراکي نظام دوه حصې دي، را سره وی یو سیاسي نظام دی او بل معاشي نظام دی. سیاسي نظام ته موږ څه شی ویو؟ کمونیزم. سیاسي نظام ته کمونیزم، معاشي نظام ته سوشلیزم. دا نمونه چې زده کوو دا فلسفه هم څه ناسته ذهن کې کېناستله. نو را روان وخت کې به انشاءالله تاسو ته ډېره فایده درکړي. اوس عبارت شروع کړه، نور څه کتاب کې موجود دی. څلورم سوشلیزم او کمیونیزم. د سوشلیزم لغوي معنی اجتماعیت ده او اصطلاحي معنی اشتراکیت ده. د سوشلیزم لغوي معنی څه شی شوه؟ اجتماعیت. اصطلاحي معنی ده اشتراکیت ده. د لفظ سوشلیزم د انفرادیت ضد دی. د انفرادیت حاصل دا دی چې یو فرد هر څه دی، جماعت هیڅ هم نه دی. دوی وایي جماعت څه نه دي، صرف فرد ته هر څه حاصل دی. لہذا حکومت ته دا حق نه دی حاصل چې د فرد په معاشي معاملاتو کې دخل اندازي وکړي. دا څوک وایي؟ دا انفرادي والا وایي، کوم چې دغه والا دی کیپیټلیزم والا دی. او د اشتراکیت حاصل دا دی چې جماعت هر څه دی، فرد هیڅ هم نه دی. لہذا حکومت د تمام وسایلو او پیداوارو مالک دی. دوی وایي د دې مطلب څه دی؟ دوی وایي تاسو چې څونه کاروبار لرئ، بزنس لرئ، کارخانې لرئ، ځمکې لرئ، دا به ته خدمت بکې، دا به ته حکومت ته حواله کې. کار په قدر د څه شي؟ کار په قدر د اندازې او اجرت په قدر د ضرورت. ته څونه خوري هغومره به اخلې. نور به دا څه وي؟ دا به د سرکار وي، دا به د ډکټرشپ به وي، دا به پې دا څوک به پې دا مشران به پې مزې چرچې کوي. دا چې نوم دی چې دی
نوم دی دوستانو دا دواړه د انسان دپاره په تاوان کې دي. ما بېګا په لایف کې په دې باندې په تفصیل سره خبره وکړه. ما ګوره دا دواړه فلسفې د انسان دپاره برینه او انسان دپاره په تاوان کې دي دوستانو. که هغه کیپیټالیزم دی او که هغه سوشلیزم دی دوستانو. او حکومت به تمام زرعي او صنعتي تجارتي پالیسي جوړوي، نافذ کوي، او حکومت به د فرد پیشه متعین کوي. په انفرادي طور کوم شخص د پیداوار مالک کېدی نشي. په کمیونیزم او سوشلیزم کې څه بنیادي فرق نشته دی. د یو فلسفې دوه درجې دي، دواړه پیداوار د قومي ملکیت ګرځوي. البته کمیونیزم سیاسي نظام دی او د سوشلیزم معاشي نظام دی. کار د خپل استعداد مطابق او اجرت تعریف دی. کار د خپل استعداد مطابق او اجرت د خپل اندازې. که تاسو نه سوال هم وشي چې د اشتراکي نظام وضاحت وکړه بس دقه ورته ووایه. کار د استعداد مطابق، اجرت د ضرورت مطابق. بس دا یاد کړئ. دا دوه څلور الفاظ دي، دا زده کړئ تاسو. بس د ټول د اشتراکي نظام څه وکړو؟ تعریف د ولوګو چې تعریف د ولوګو به وروسته خبره کول اسانه. اوس سوال د سوشلیزم ابتدا. د سوشلیزم ابتدا دا نظریه ایجاد کوونکی کارلس مارکس دی. دا په 1818 کې پیدا شوی او په 1883 کې وفات دی. دا د جرمني وخا دا په جرمني کې پیدا شوی دی او د مذهب په لحاظ باندې ایتیست او ملحد و. سوشلیزم یو اقتصادي نظام دی. کوم پیداوار چې کیږي هغه د شخصي ملکیت په ځای د حکومت ملکیت ګرځي او د هر یو فرد ملکیت دومره حده پورې تسلیموي څومره چې د دې انسان ضرورت وي. کمیونیزم سیاسي نظام دی او سوشلیزم معاشي نظام دی. لینن دا په روس کې په 1917 کې په 1919 کال کې دا دوستانو د په سوویت یونین کې نافذ کړو چې د دې اشتراکي نظام د برکت هغه سوویت یونین نشي شو ډړې وړې شو دوستانو. لینن د کمیونست حکومت بنیاد په 1917 په روس کې کېښود. د دوی عقاید او افکار چې په ماده باندې یقین لري. په ماده ایمان دی چې 1956 کې غالبا بره سپوږمۍ ته دغه لېږلي وو. دوی بره پیله تللي وو. نو هغه ویل چېرې موږ وکتل په سپوږمۍ کې نه جنت شته او نه جهنم شته او نه پکې عرش شته دی او نه پکې نهرونه بهېږي. مفتي شفیع رحمت الله علیه وضاحت کړی چې موږ کله دا وده چې سپوږمۍ کې جنت دی. سپوږمۍ هم د نورو سیارو په شان څه شی ده؟ یوه سیاره ده دوستانو. نو دوی په ماده باندې یقین لري. دوی وایي خدای نشته، جنت او جهنم نشته. د دوی عقاید او افکار چې دوی په ماده باندې ایمان لرل دي او د مابعد طبیعت څیزونو نه انکار کول دي. په دین او مذهب پابندي لګول او الحاد خورول، د خانداني نظام خاتمه کول، د ذاتي ملکیتونو خاتمه کول، د اخلاقو خاتمه کول. انسان چې څومره خپل لذت حاصلولی شي بل څوک یې نشي منع کولی. خواهش پوره کوه چې سره خوښه وي. اشتراکیت یا سوشلیزم هم یو نظریه د حیات ده. اشتراکیت او سوشلیزم دا هم ما درته ویلي چې بټو صاحب کوشش کولو چې دلته د کیپیټالیزم په ځای څه راولي؟ سوشلیزم راولي. هم چې د سیاست، معیشت، معاشرت او مابعد طبیعت او تخیلات او عقایدو نه یکسر مختلف ده. دې فلسفې په تاریخ انسان کې نوې طریقې د حیات متعارف کړه. په کوم کې چې انسان د هر قسم عقایدو او نظریاتو نه آزاد تصور کولی شي. دې فلسفې مذهب ختم کړو، خاندان یې ختم کړو، ذاتي ملکیتونه یې ختم کړل او هر قسم ظلمونه یې په معاشره باندې وکړل. د سوشلیزم او اسلام کا تقابل. اوس به د سوشلیزم او د اسلام تقابل موږ تاسو ته دا به درته وروسته ویم. اوس راواړوئ تاسو دې خوا راشئ. جایزه صفحه نمبر 276 راواړوئ خپله. دې کې د ملحدینو دویمه ډله چې ده هغه د اشتراکیت قایله ده دوستانو. دې ځینې عبارت شروع کړه. شاباس. جایزه او تقابل د سرمایه‌دارانه نظام د اشتراکي نظام سره. دا بر عبارت دی. د ملحدینو دویمه ډله د اشتراکیت قایله ده. د دې فلسفې دوه درجې دي، سوشلیزم او کمیونیزم. په دوی کې دومره فرق نشته دی. یو د بل په ځای کې اکثر استعمالیږي. البته کمیونیزم سیاسي نظام دی او سوشلیزم معاشي نظام دی. اول اصل اجتماعي یو څو اصول دي. څه مطلب؟ کوم اصول دي ذکر کوي. اول اصل د کیپیټالیزم څو اصول؟ درې اصول. اخو دغه بنیادونه ولسه خبره صحیح ده. بنیادونه اصول درې: ذاتي منافع، ذاتي ملکیت او د حکومت غیر مداخلت. او د دویم درې اصول دي. څلور پنځه اصول دي دوی. اول اصل اجتماعي ملکیت. د دې مطلب دا دی چې وسایل او پیداوار به قومي ملکیت وي او د حکومت د منصوبه بندۍ په خوښه به استعمالیږي. د ذاتي استعمال نه علاوه به ټول وسایل د حکومت وي. دویم اصل منصوبه بندي. د ټول معاشي مسایلو نظام او فیصله به د حکومت په منصوبه بندۍ باندې قایم وي.
حکومت به فیصله کوي چې کوم وسایل به کوم ځای کې استعمالولی شي. حکومت سره به د هر څه اختیار وي. حکومت له چا اختیار ورکړی دی چې دا د انسانانو څه وکړي مال ضبط کړي دوستانو. درېیم اصل د اجتماعي مفاد تحفظ. په دې نظام کې د حکومتي منصوبه بندۍ د لاندې د اجتماعي مفاد خیال به ساتلی شي، یعنې د قومي مفادو به خصوصي رعایت به کولی شي. څلورم اصل د آمدن تقسیم به په منصفانه انداز سره کولی شي. د مالدار او غریب په منځ کې د فاصلې د کمولو دپاره دا اصول مقرر کړي دي. څومره آمدن چې حاصلېږي نو هغه به په افرادو کې په منصفانه انداز سره تقسیمیږي. عملاً یې دا صرف خبرې ښې کوي چې کوي کارونه ټول غلط دي. عملاً یې داسې نه دي کړي. البته دوی دعوه چې موږ حساب کوو نو دا پیوټن د روس چې کوم صدر دی دا چې څنګه شاهانه ژوند تېروي که نه په دنیا کې څوک هم د جاز هم داسې شی بلډ پروف دی. دا چې کریمینل کې اوسېږي کوم د ماڼۍ کوم پکار دی چې بیا د خلکو نه مذاتي حمله کوه ته بیا ساده ژوند تېروه که نه. تا دوستانو څونه داسې عوام دوکه کول دي که د هغوی خلک د هغوی مشران دي او که زموږ مشران دي والله مزید دوی وکړي څه وکړه قسم په خدای چې دوی جزیرې اخلي څه کوي په ما ته جنګونه مسلط کړي دي زما ورته وسایل چلوي او موږ غریبانان تباه او بربادي وله. البته دوی عملاً یې داسې نه دي کړي. البته دوی دعوه کوي دوی انسانان د خپل حق او ملکیت نه محروم کړي دي. جایزه او تقابل د سرمایه‌دارانو نظام اشتراکي نظام. بعض خلک دا ګڼي چې اشتراکي نظام د سرمایه‌دارانو نظام نه جدا نظام دی. اشتراکي نظام او سرمایه‌دارانو نظام د ژوند تېرولو دوه نظریې دي. اشتراکیت تاسو ته څوک وایي چې دا دواړه نظامونه ښه نظامونه دي نو موږ په دې باندې دوستانو وضاحت کړی. اشتراکیت د سرمایه‌دارانو اهدافو ترجمان دی. اشتراکیت د سرمایه‌دارانو اهدافو ترجمانی کوي لکه ازادي ده. ته دې دواړو نه تپوس وکړه دواړو فلسفو نه تپوس وکړه مقصد دې دې نه څه دی تاسو د دې سبق څه مقصد دی پوهه حاصلول د الله رضا داسې ده که نه. ته د کیپیټلیزم والا نه تپوس وکړه او سیکولر نه او ته د کمونیزم او سوشلیزم والا نه تپوس وکړه مقصد دې څه دی ازادي او مساوات او ترقي څه او دا بنیاد د څه شي دی دا د څه درجه علم لري یورپ لا څه لري د دین د ایمان هر یو فلسفې والا چې تپوس وکړي تپوس ته وکړه څه شی دی د دې بنیاد مقصد چې شي د ازادي او مساوات او ترقي دواړه فلسفې د دې لپاره کار کوي. لکه ازادي مساوات ترقي دا خو د سرمایه‌دارانو نظام اصول دي او اشتراکیت هم دا بیان کوي. لکه بعض د اشتراکیت خوښونکي دا خبره کوي چې دواړه جدا نظامونه دي. دا خبره دوی ډېر په مهارت سره دوکه ورکوي. تاسو ته به دوکه نشي درکولی انشاءالله. د لیبرالېزم او د اشتراکیت د دواړو بنیاد پر روشنخیالۍ تنویري علم باندې دی. نو دواړه انسان قائم بالذات ګڼي. د دواړو مقصد یو دی د انسان ازادي مساوات او ترقي. مارکس وایي اشتراکیت خو د لیبرل یا د مارکیټ د سرمایه‌دارۍ نه پیدا کیږي. که څوک د اشتراکي نظام والا نه سوال وکړي چې تاسو چې کوم ریاست قایموي نو تاسو به کوم څیزونه عام کوئ نو دوی وایي ازادي مساوات او ترقي. همدا وجه ده چې په کومو ملکونو کې اشتراکي نظام دی مثلا روس چین کیوبا وغیره یا چې کوم ملکونو کې د سرمایه‌دارانو نظام دی لکه امریکا یورپ وغیره په دې ملکونو کې حرص حسد نفس پرستی د خدای او د آخرت نه بیزاره خلک ژوند کوي. همدا وجه چې اشتراکیت ته ریاستي کیپیټالیزم ریاستي کیپیټالیزم او لیبرالېزم ته مارکیټ کیپیټالیزم وایي. او د دواړو بنیاد یو دی چې هغه فلسفه د هیومنزم ده. بنیاد هیومنزم دی. کمیونزم څه ته وایي؟ کمیونزم څه ته وایي؟ د کمیونزم اصطلاح د لاتیني ژبې لفظ دی معنی د مشترکوالي او اشتراکیت ده او په اصطلاح کې دا هغه فکري سیاسي او اقتصادي نظریې ته وایي کوم چې په 19 صدۍ شروع شوې ده. د دې ایجاد کوونکی کارل مارکس دی. مارکس دا نظریه انګلیس هنګل د مدد چې دا د مرګرو د دې په مدد سره دا قائم کړل. 1856 کې خپل یو د راجمه کړ د راجمه او د 1856 کې دوستانو او روس کې د لینن په واسطه باندې دوستانو دا نظریه ومنل. کارل مارکس خپل نظریې ته د مزدورانو د تحریک نوم ورکړو او دا په کال 1818 عیسوي کې پیدا شوی دی او وفات 1883 شوی دی. دا مذهبا ملحد و مادری زبان جرمني و مشغولیاتي معاشریات فلسفه و معیشت د مارکسیزم مقصد دی چې خصوصي ملکیتونه ختم کړي او ټوله سرمایه د حکومت په کنټرول کې ورکړي او هر انسان ترې د خپل ضرورت په اندازه اخلي. د سرمایه‌دارانو مال او جایداد ضبط کول دا کار اول په روس کې لینن کړی او چین کې ماو وکړو. همدا د مارکسیزم او کمیونیزم نظریه هم ده.
هر څه د مادې نه پیدا کیږي دوی د خدای جل جلاله د وجود نه انکار هم وکړو مارکس وایي خدای جل جلاله نشته نعوذ بالله د همدې نظریې په بنیاد لینن په 1913 کال کې په خپل بیان کې وویل دا خبره صحیح نه ده چې دنیا دې د خدای جل جلاله پیدا کړې وي بلکې صحیح خبره دا ده چې د انسانانو د ځان جوړه کړې ده ځان د پاره جوړه کړې هر څوک چې د مذهب د عقیدې دفاع کوي هغه جاهل انسان دی هم د دې وجې نه پروس لیلن ویلو هم د دې وجې نه په روس او چین کې کمونیزم انقلابات پیدا شول وی لیلن چې مړ کېدو وی په ده باندې به استراري حالات راغی وی دا به ورخطا وی به چې والله دغه دي چې بس مذهبي دوستانو وروسته د دې مقالې په آخر سر کې د دې دغه ذکر دی قول د دې لیلن چې دا کله مړ کېدو د لسونه تکلیف و د سرمایه‌دارانو نه وروسته دویم ګزار یې په مذهبي او دیني مراکزو باندې وکړو اول د څوکو سرمایه‌دارو نه سرمایه راجمع کړه دویم مذهب باندې ګزار وکړو دوی وستي ته چې بیا اشتراکي نظام غواړي نو بیا په مذهب ولې دوی به تاسو ته وایي چې مسلمانان ظلم کوي ټول نه غټ ظلم چا کړی ملحدانو کړی چا دې لیلن چې څونه ظلم کړی په تاریخ کې دونه چا نه کړی دې ماو چې په چین کې څونه ظلم کړی دونه چا نه کړی دوستانو دوی وستي ایشیایي ملکونو مشرقي ترکستان عربي ترکستان ټول مسجدونه او په روس کې ټولې کلیساګانې بند کړل او کتابونه وسوځول او د دین په جرم یې فلکون مسلمانان او عیسایان شهیدان په روس کې ظلم وکړو په روس کې بیا ظلم وکړو او ما په چین کې د دې نظریې لپاره فلکونو خلک قتل کړل د کمیونیزم اصل مقصد دا دی چې اقتصاد ګټه چې په کوم کار کې وي هغه کوي دوی د ډاروین ارتقا ایولوشن چې انسان په اصل کې بیزو او سادو وروسته ترې جوړ شو دا خبره تاسو منئ که نه منئ یوالنو حراره دا وی د کتاب د بند بشر صفحه نمبر 13 کې لیکي وي منئ که نه منئ وی زمونږ د تره صاحبان دي څوک ګوریلا چمپینزي او بنماس دا د ملحدینو تره صاحبان دي دوی وایي چې 15 لکه کاله مخکې د دوی نیا پیدا شوې ده وای د بنماس بلوریان یو وای زمنګ نیا شو یو وای د بنماس یو د شادوګانو نیا شو یو د انسانانو دا خبره د دوی دا زمنګ نه ده موږ یو تاسو نیا ده زمنګ نیا نه ده کمیونیزم پارټي مارکس ته د پیغمبر په نظر ورته ګوري او دا وردا کمیونیزم والا چې دوی دا ور کارل مارکس ته پیغمبر او دا ادیب او دا پلانکی او دا پکې مفکر اسی د خر بچي دوی په سوډلو تقسیم شوی دي لیننی کمونستان ساتلینی کمونستان خرو سچوقین کمونستان او دا د روس کمونستان دي مایوستی کمونستان دا د چین والا دي مایوستان والا چې دي ښا اوس راځو دوستانو اوس راځو د تقابل واپس راوړوي زه راوړوي تقابل د اسلام او د سوشلیزم تقابل تاسو هو سوشلیزم تاسو قتل سوشلیزم وضاحت مو کو چې دا یو کفري نظام دی اوس د اسلام او د دې په منځ کې تقابل بیان پکار دی سوشلیزم او اسلام تقابل نمبرې فرق په اسلام کې بنیادی حقیقت وجود باری تعالی او عقیده د توحید او رسالت او عقیده د قیامت ده او په سوشلیزم کې د وجود باری تعالی نه انکار موجود دی او په ماده باندې ایمان لرلو ته اولیت حاصل دی او دوی کارل مارکس خپل پیشوا غني دوستانو اول فرق دا دی ګوره مذهب مال اصول وضع کړی دي دوی سره 4-5 اصول دي چې سره اشتراکي نظام سره 4-5 اصول دي او ما سره د ژوند تیرولو ټول اصول موجود دي زما د ژوند تیرولو لپاره ما سره وحي موجود ده څه ده چې د هر قسم غلطۍ نه پاکه ده زما چې کوم اصول دي د انسان د فطرت مطابق دي او د اشتراکي نظام اصول غیر فطري دا ور سره خپل یورپ نه مني کیپټالیزم والا ور سره دا نه مني اوس په دنیا کې حاوی په څوک دي اشتراکي نظام والا کې کیپټالیزم په حاوی دي نو تاسو راستا یورپ دا خبره نه مني راشه زما اصول وګوره زما اصول الحمدلله د دوانو د لپاره فائدہ مند دي هم د کیپټالیزم والا هم د لپاره اشتراکیزم سوشلیزم د لپاره دوانو د لپاره فائدہ مند دي ولی په دې کې پتو عقیده توحید د عقل مطابق ده چې دا عقیده توحید د کائنات د لپاره د یو خدای ضرورت دی چې د ډیرو خدایانو دوستانو دغه شانته کې رسالت تاسو ګورئ نور څوره مذاهب چې د اسلام نه تیر شوي دي هغوی به تا ته پیغمبران نعوذ بالله ګناهګار ثابت دی هغه الفاظ زموږ په خوله نه راځي خو نقل کفر نه باشد و عیسی علیه السلام شرابي و نعوذ بالله نوح علیه السلام نعوذ بالله شرابي و نعوذ بالله لوط علیه السلام خپل لورګانو سره زنا کړې نعوذ بالله د یعقوب علیه السلام مشر زوی یهودا د خپل ننګور سره زنا کړې د دنه تمر دنه 2 زامن پیدا شوي
فارس او زارح راواله تاسو ګوګل سرچ کړئ فارس څوک دی او زارح څوک دی دا ټول بني اسرائیل تر دې چې د موسی او عیسی علیه السلام ټول پیغمبران د پر اصل نو دا سليمان علیه السلام وسو بت پرستی کوله دا سره موږ منو الله قران کې فرمایو وما کفر سليمان علیه السلام کفر نه کړو دوی ورته کفر ثابت دی قران اسلام داسې پاک مذهب دی دوستانو سره چې د دې ټولو پیغمبرانو څخه کوي پاک دامنی بیانوي دا د عقل او د نقل مطابق دی راشه د نور مذهبونو ته راشه یا دی کیپیټالیزم او سوشلیزم ته راشه دوستانو نو دوی سره ستاسو دغه سره اول نمبر دا وضاحت شو دویم فرق اسلام د هر شعبې ژوندۍ لپاره د انبیاء کرام علیهم السلام په ښودل شوي اصول باندې د ژوند تیرولو حکم کوي او سوشلیزم په هر قدم باندې د ماده پرستۍ رغبت ورکوي د روحانیت سره د دوی څه تعلق نشته خواهش پرستي رضنا ده مذهب ختم کو خاندان پلار مور درنه واغستل څه وکړو نکاح ختم کړه د زناورو غونډه کې په یو بل سورېږي تاسو سوچ وکړئ نو دا اصول لري دا څه ضوابط لري دوستانو دریم فرق اسلام د امن ضامن دی او خپل منونکو ته تلقین کوي چې د قوم انسان املاک او ځان ته بنقصان نه ورکوي دا درته اسلام وضاحت کړی دی من سلم المسلمون من لسانه ويده کامل مسلمان هغه دی چې لاس او جبه بل مسلمان ته ضرر ورسیږي لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه نور حدیث الحلال بين والحرام بين حلال او حرام به شوی دي پر دې مال خوړل حرام دی الله په قران کې موږ وضاحت کړی دی چې تاسو څه وکړئ د بل مال څه کوي دا مخره دا حرام دی دوی څه وکړه پر دوه خلک د مالونو نه څه کړه محروم کړه دوستانو املاکونه محروم کړه نو اسلام د امن ضامن دی او دوی د خپل منونکو ته تلقین کوي چې د قوم انسان املاک او ځان ته به نقصان نه ورکوي او سوشلیزم د انسانانو د املاک د بربادي او د ځانونو د زیان هم درېغ نه کوي دا برته یاد دي چې سړی تا باندې رد وکړي چې سوشلیزم ورشه کیپیټالیزم او اشتراکي نظام خدای ته پیدا کړي څلورم فرق په اسلامي ژوندۍ کې محض د عقل او تجربه په بنیاد هر څه تعیین نه کیږي بلکې د شریعت په رڼا کې متعین کولی شي او د سوشلیزم په نگاه کې هر څه د عقل په فیصله باندې متعین کولی شي عقل ته د بیرونی قوت ضرورت نشته دی دوستانو ور په اسلامي نظام کې موږ یوازې په عقل فیصله نه کوو که په عقل باندې شي راځي ملحدانو ټولو ته چیلنج دی هر څه په عقل باندې معلومیږي دوستانو نه موږ د دا ډیس مګې ته پروت دی دا خو ما په حواسو وولو کتل بیا مې په عقل معلوم کو شي دا خو چا جوړ کړی دی اوس دا به څنګه استعمالوم دا عقل ماته نشي بیانولی دا به د جوړون کې ماته بیانوي اسی دا موږ راوالو د د پاسه موږ خوب کو یا دا موږ راوالو دا موږ بو کې لړکو یا موږ دا راوالو دا ورونو ته کیږي دا به خرابي کې بره خرابي دا به تاسو څوک وي چا چې جوړ کړی وي چې لګا دا کمزور دی دا به دوبونه ساتي د بدا کې نو دوستانو یوازې عقل په پیمانه باندې انسان ځان دغه ته نشي رسولی که ته وایې چې ته په عقل پیمانه یو ځل لیدل غواړم ماضي تېره شوې زمانه چا لیدلې ده په زرهاو شیونه دې موږ یعنې نو خو بیا موږ څه کوو د موجود کېدو دپاره مشاهده کول ضروري نه دي دوستانو دا اصول تاسو بار بار ویلي شاباس پنځم فرق په اسلام کې د الله تعالی حکم چلیږي او د شورایي نعمتونو نه معمور دی او په سوشلیزم کې آمریت موجود دی او ډکټرشپ موجود دی دوستانو کوم چې د معاشرې سره هر قسم ظلم کوي دلته شورا ده او څه کوي وشاورهم فی الامر پیغمبر علیه السلام ته الله وجه خپل صحابه سره څه کوه مشوره کوه دلته شورایي نظام دی د مسلمانانو مفاد ته به کتلی شي هغه شان کار به کوي معاشرې ته به کتلی شي هغه شان کار به کوي او دوی څه کوي یو سړي فیصله به کېږي یو د پوټین فیصله به منل کېږي د لینن فیصله به منل کېږي د نور چا فیصلې به نه منل کېږي امریت دی ډکټرشپ پکې موجود دی څلورم فرق اسلام د فرد انفرادي حیثیت تسلیموي اسلام ستا فرد ستا انفرادي حیثیت تسلیم کړی او دا یې درته نه تقسیموي نو څونه ظلم مګر د سوشلیزم په نظر کې د فرد کوم انفرادي حیثیت هیڅ کوم حقیقت نه لري اووم فرق اسلام د ښو اخلاق او تهذیب اعلی داعي دی مګر د دې په مقابله کې سوشلیزم د ظلم او بد اخلاقۍ داعي دی بد اخلاقي ده پکې ظلم دی پکې دوستانو اتم فرق اسلام دولت په منصفانه طور باندې تقسیم کولو سره په معاشره کې عدل قائم کړی دی مګر سوشلیزم تمام وسایل او دولت د حکومت په لاس ورکړي دي او عام انسان بے اثرې پرې کړی دی دوستانو څه وکړو اسلام دولت منصفانه تقسیم څه معنا عدل که ته مالدار نو تا باندې د غریب حق خېږي او څه به ورکړي زکات به ورکړي عشر به ورکړي هسې چې مسلمانان زکات او عشر شروع کړي زه د ګارنټۍ سره یو مسلمان به غریب پاتې نشي اسلام دا عدل او انصاف دی او دوی څه کوي دوی چې ټول نه مال جمع کړي ټول غریبانان کا چې څه وکړي ټول ضرورت ده چا د یو کس د امر لاندې هغه خپل بیا شي نه کوي دوستانو
نهم فرق اسلام د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب او پسندیده دین دی مگر سوشلیزم د لینن او د کارل مارکس ایجاد کړی شوی نظریه ده. لسم فرق د اسلام مرکز مکه مکرمه او مدینه طیبه ده مگر د سوشلیزم مرکز بیجینګ او ماسکو ده. یو لسم فرق د اسلام بنیادی ماخذ قران پاک، احادیث مبارکه او فقه دي او د دې قواعد او ضوابط د کوم کتاب البوی کې وي دوستانو، او د هغه قواعد او ضوابط په خپل خالق کائنات جوړ کړی دي مگر د سوشلیزم بنیادی کتاب سرمایه ده او د هغه کتاب اصول مارکس وضع کړی دي دوستانو. د فقه چې کوم قواعد وضع شوي د کتاب البیوع دوستانو الحمدلله دې کې موږ ټول تفصیل ذکر کړی دی. دا د قرآن او د احادیثو څه دی شرح ده دوستانو. دولسم فرق اسلام د درگذر او معافي درس ورکوي. د فتح مکې نه وروسته نبی صلی الله علیه وسلم ټول دشمنان معاف کړي وو مگر د سوشلیزم نظریه والا چې په کوم علاقو باندې قابض شوي وو نو مخالفینو ته اذیتناکې سزاګانې ورکولې دوستانو. پنځم شاخ چې دی دا ایتیزم دی. پنځم شاخ ایتیزم دا د هیومنزم د فلسفي تصور د خدای نه انکار کولو والا ته وایي. دا د مابعد الطبیعت شاخ دی کوم ته چې الحاد دهریت او لادینیت وایي. دوی وایي خدای جل جلاله موجود نه دی. په ملحد او هیومنست کې د عموم او خصوص مطلق نسبت دی. یو د ملحد یو د هیومنست په دې کې د عموم او خصوص مطلق نسبت دی ځکه چې هر یو ملحد خو هیومنست کېدلی شي لیکن هر یو هیومنست ملحد نه وي. بعض هیومنست ډیسټ وي دوستانو، بعض متشکک وي او حتی چې په بعضو هیومنست مذهبي هم وي. مثلا په دور حاضر کې تقریبا تمام عیسایان په حقیقت کې کرسچن هیومنزم دي. مطلق څو ماده غواړي درې غواړي کنه دوه د اجتماع یو د افتراق هغه په تاسو کویږي په دې دهری او ملحد چاته وي شابه دهری او ملحد چاته وي. دهری او ملحد هغه انسان ته وایي چې کوم چې د الله تعالی نه منکر وي او نه د الله تعالی د صفاتو قائل وي. دا خلک عموما د مادي په باره کې دا نظریه لري چې دا غیر فانی ده او د دوی دا نظریه هم ده چې زمانه ازلی او ابدي ده او د دې زندګۍ نه وروسته بله زندګي نشته دی. دوی د معقولاتو قائل دي بلکې دوی د محسوساتو قائل دي. دوی د معقولاتو قائل نه دي بلکې د محسوساتو قائل دي. دوی د معقولاتو قائل نه دي بلکې دوی د محسوساتو قائل دي. د دوی خیال دی د قانون قدرت په وجه باندې هر څه کیږي. د دې په وجه د دنیا تکوین وشو او د دې په وجه په دنیا کې تغیر او تبدیل راځي. دوی په هر یو کار کې عوامل او اسباب ګوري لیکن د دې باوجود دوی دا یو اوچت طاقت قائل دي. ما یو ملحد سره مناظره ما ورته ویل څه وجه وه چې یاره موږ په پېښور کې ګورګو یو کنو خوږي اوبه راځي او کراچۍ والا وایي دې له نیچر وي او که دله قدرت وي او که دله ته خدای وي دا زموږ رب دی. نو دوی د یو نیچر یو د قدرت قایل دي موږ د رب قایل یو. موږ وایو چې یاره دا نیچر کې دونه طاقت نشته چې خود به خوده دا وکړي. بینهما برزخون لا دا د عیب پرده چا متعین کړې ده خود به خوده دا نشي کېدی دوستانو. زموږ دلایل مضبوط دي دوستانو. وایي دا ټیک ده چې الله په سترګو چا نه دی لیدلی او تخلیق نه یې په خپله د قدرت موږ الله ولې نشو لیدلی ځکه موږ د دنیا ډېر شی نه په سترګو نشو لیدلی. دوستانو هغه ذات لا محدود ذات دی. موږ څه وینو موږ چې څه وینو هغه جوهر وي او عرض وي. الله د جوهر او عرض د صفت نه پاک دی. موږ چې څه وینو دا به په جهت کې وي الله د جهت نه پاک دی. موږ چې څه وینو هغه جسم لري الله د جسم نه پاک دی. موږ چې څه وینو هغه به څه وي هغه ماده وي الله د مادي جسم نه پاک دی. یو همداسې 50 دلایل ته په یو شوق کې بیانولی شي دوستانو. لیکن د دې باوجود دوی د یو اوچت طاقت قایل دي کوم ته چې دوی د نیچر یا قدرت نوم ورکوي. د الحاد یا د دهریت عالمي ورځ په 19 مارچ باندې مانځل کېږي. د دې ورځ کله مانځل کېږي پاس وته سړی غرب ورکړه په 19 مارچ باندې او د دې شروعات د 2013 نه شوې ده دوستانو. په عصر حاضر کې د الحاد لفظ عموما په لادینیت او وجود باری تعالی باندې د عدم یقین په معنی سره ویل کېږي. یعنی داسې شخص کوم چې د مطلقاً د مذهب د ضرورت نه انکار یا د نبوت او رسالت او د آخرت د دې ټولو نه یا د بعض نه انکار کولو ته دهري او ملحد ویل کېږي. د زمانه قدیم نه بعد خلک د الحاد په کوم شکل او صورت کې موجود وو لیکن په دې معنی سره خدای جل جلاله د وجود انکار ډېر کم شوی دی. بس زه شپږم نمبر ډیزم دوستانو او دې ته به بیا انشاءالله وضاحت کوو. دا به بیا بل واخر دعوانا